اوس دې پسې خپل درون خوږ میلمه زموږ د دې دویم نشست مهمان خصوصي حضرت مولانا مفتی محمد فدا صاحب دامت برکاتهم العالیه هغوی ته ملتمس یم چې هغوی د دې موقع مناسب چې دی نو موږ د خپل قیمتي فرموداتو نه مستفید کی شیخ الحدیث صاحب حضرت مولانا مفتی محمد فدا صاحب. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله بيدك الخير كله. اللهم لا نثني ثناء أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. د الله پاک ډیر شکر گزار یم چې داسې مجلس کې الله د شرکت مقرره کړه او خپل ځان لږ ملامت هم ګڼم څه لږ ماته غلط فهمي غوندې وه د مجلس پوره تفصیل نه زه واقف نه وم چې ګنې ما نه تاخیر وشو د وخته راتلل پکار وو مازدیګر له حاضري پکار وه خو بس څه ماته غلط فهمي غوندې وه هغې د وجې نه زما کافي زه لیټ رالمه بس دا لیټ راتلل الله دې ما ته معافي وکړي او دا لږه حاضري دي الله پاک په خپلې بارګاه کې قبول او منظور کړي. دې مجلس کې شرکت د حضرت شیخ المشایخ دامت برکاتهم العالیه د هغې مجالس او د هغې صحبتونه دې مجلس کې ناسته بس خپل سعادت دی چې څوک پکې سوره کېناستل نو هغې له زیاته فایده ده چا ترې نه سوره فایده واغسته. حضرت شیخ المشایخ حضرت مولانا عبدالمالک صاحب دامت برکاتهم العالیه الله دې د دوی په ژوند او په صحتونو کې ډېر برکت واچوي او د دوی سایه دې الله پاک ته ډېره په موږ باندې قایمه او دایمه لري. د دوی هستی د دوی وجود د امت دپاره یو لویه خوش قسمتي او سعادت دی او د ګرانۍ سره زموږ تعلق ډېر زوړ دی. د حضرت شیخ صاحب دامت برکاتهم العالیه برخوردار صاحبزاده حضرت مولانا نورالامین صاحب دامت برکاتهم العالیه موږ د طالب علمۍ کې یو ځای پاتې شوي یو د طالب علمي خو تقریبا ټوله یو ځای وه خو 2 کاله موږ داسې یو ځای پاتې شوي یو چې ګنې ډېر نږدې وو یو کمره کې پاتې شوي یو. هغه وخت نه حالانکې دی کم عمري وه جواني وه لیکن بعضې خلکو ته الله فطري صفات ورکړي بس د هغه وخت نه زموږ چې دی سره کوم تعلق و کومه ناسته پاسته وه نو د هغې هغه صفات د هغه وخت نه عیان و. مطلب مې دا دی این خانه همه آفتاب است مشران برنه موجوده کشران په ټولو باندې د الله پاک یو خصوصي نظر دی. الله دې دا ګرانه همیشه دپاره همداسې آباد او دانه لري
او د دې آینده نسلونه دي الله ذوالجلال د دې جاینشین وګرځوي او الله دې دا نعمتونه هغوی ته منتقل کړي. بیا لویه د خوشحالۍ خبره د خانقاه کله چې د دې سنگ بنیادو حضرت مفتی فضل امین صاحب دامت برکاتهم هغوی ما ته دعوت را کړی، خو په غرض باندې ما ته څه عذر نو ما شرکت ونه کړی شو په هغې کې. زما خپل چاهت و چې زه حاضري وکړم دلته. الله پاک دې زموږ ستاسو د ټولو د حاضري په خپلې بارګاه کې قبول او منظور کړي. محترم ورونو، نن خو 29 رمضان دی، د اعتکاف مجلس دی، یو ختم مازدیګر شوی دی، یو اوس شو، او څه برکتونه دي، د برکتونه د پاسه برکتونه دي، د دعاګانو د قبلېدو مجالس دي. خو یو لوی څیز چې زما په ذهن کې په دې کې کوم دی نو هغه تربیت دی. تاسو ګورئ الحمدلله جمعتونه ډک دي او زموږ ملګري په مساجدو کې اعتکاف ته ناست دي، او دا د دې اخري عشرې یو عمل د سنت مؤکد علی الکفایه. خو دا اعتکاف ته چې کوم زموږ ملګري ناست دي د حضرت شیخ صاحب دامت برکاتهم سرپرستی نگرانی کې مشرای کې، نو اعتکاف سره سره په دې کې یو تربیت دی چې موږ اعتکاف هم وشي او په اعتکاف کې دنه زمونږ تربیت وشي او د الله پاک تعلق مونږ او تاسو ته نصیب شي. ګورئ بزرګان وایي د دې رمضان مثال د زړه دی. که زړه درست شو نو ټول بدن به درست دی. حدیث پاک دی اذا صلح الا ان فی الجسد لمضغة اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله. وایي چې د رمضان مثال د زړه دی. که دا رمضان صحیح شو او دی په هغه طور طریقه تیر شي چې کومه مطلوب ده، نو د رمضان پسې راتلونکي ټول کال به هم په هغه انداز وي چې څنګه الله ته مطلوب دی او څنګه الله غواړي. او چې د چا رمضان غفلت سره تیر شي لکه څنګه چې تیریږي، تاسو ته څه پته چې دا رمضان د خلکو څنګه تیریږي. زه بله خبر شو خپل کلي کې یو نوجوان باندې وی چې ماسپښین مازدیګر میاشت کې وده شوم، 2 بجې 2:30 بجې وده شوم، مازدیګر شو، ماښام شو، ماسخوتن شو، سهار شو، بله ورځ 10 بجې راپاڅېدم. ماسپښین مونځ پسې ویده شوم، 10 بجې بیا بله ورځ راپاڅېدم. داسې سایډ ته ودوم نو کور کې چاته پته نه وه چې ګینې هغه دې دی کېدی. نو مازدیګر مونځ لړ، ماښام مونځ لړ، ماسخوتن مونځ لړ، افطاري لړه، سحري لړه، بله ورځ راپاڅېدم 10 بجې وې چې راووت. داسې مې وکتل 10 بجې داسې غفلت سره د خلکو دا رمضان تېرېږي. یو ملګري ووي چې پښمنۍ مې وکړو نو وده شوم، مونځ نه مخکې بس پښمنۍ مې څنګه وکړو نو وده شوم، مونځ مې ونه کړو وده شوم، ماسپښین تېر شو، مازدیګر تېر شو، ماښام روژه ماتې له بیا چا راپاڅولم چې هلکه روژه ماتې د ګورې 5-6 منټه دي. د امت رمضان داسې غفلت سره تېرېږي. نو چې کله رمضان داسې غفلت سره تېرېږي، ګو چې رمضان دی او پکې د مغفرت بهارونه دي، خو دا یو کم قسمتي ده. نو داسې مجالس یو طرف ته د عباداتو مجالس دي، بل طرف ته د اعتکاف مجلس دی، د سنت کفایه او د سنت مؤکده مجلس دی، او بل طرف ته په دې کې یو تربیت دی چې زموږ او ستاسو ته د الله پاک تعلق نصیب شي، د الله پاک معرفت نصیب شي. د الله پاک 2 قسمه احکامات دي. یو د احکام ظاهره دي، موز، روژه، زکات، حج، او چې کوم دا ظاهري احکام دي. یو دا چې په کوم کتابونو کې او په کوم علم کې ذکر کېږي نو دغې ته ویل کېږي علم الفقه. تاسو ګورئ علم الفقه شروع کېږي نو کتاب الطهارت، ان بیا کتاب الصلات، بیا کتاب الزکات، کتاب الصوم، کتاب الحج، کتاب النکاح، بیا ورپسې بیوع وغیره، دا ټول شروع شي. کتاب الفرائض، کتاب الوصایا، دا ټول دا هغه احکام ظاهره دي. یو هغه احکام دي چې هغې ته احکام باطنی او روحاني ویل کېږي. لکه تاسو ګورئ د الله پاک په ذات باندې توکل، تقوا، د الله یره، د الله خوف و خشیت، تواضع للهیت په انسان کې څنګه پکار، دا احکام دی. او د الله پاک دا چې په کوم علم کې زده کېږي نو دغې ته ویل کېږي علم تصوف او علم السلوک.
ګورئ یو سړی راغی او د په تقوا باندې بیان وکړو 1 غنټه بیان یې وکړو د تقوا دا بیان دا تقوا نه ده او د توکل دا بیان دا توکل نه دی نه یو سړي په توکل باندې مقاله تیاره کړه 250 صفحې او یو ډېر لوی تحقیقي لیکل باحواله مستند نو دا په اصل کې توکل نه دی یو سړي په تواضع باندې ډېر درانه لیکل وکړل نو دا په حقیقت کې تواضع نه ده بلکې چې دا د انسان په زړه کې راشي او دا یو کیفیت دی چې انسان ته حاصل شي د انسان زړه کې کینی او راشي دا چې کوم علم کې کوم محنت سره راځي نو هغې ته ویل کېږي علم السلوک او علم التصوف دا هغه محنت دی ما چې عرض کو چې د اعتکاف سره سره د تصوف او د سلوک او یو روحاني محنت دی چې په موږ او تاسو کې دا صفات را پیدا شي د الله ذات سره تعلق نصیب شي په منځ کې خشوع او حضور پیدا شي یو بزرګ وایي چې زه یو مجلس کې ناست وم نو ما د تصوف تذکره وکړه یو عالم راغی ما ته وایي چې یاره د تصوف باره کې ما ته څه شکوک دي نو وی ما ورته وایي چې تاسو ته داسې څه شکوک دي تصوف باره کې ما ته وایي چې حدیثو کې چې د دې څه تذکره شته چې علم تصوف او علم السلوک داسې تذکره شته وی ما ورته وایي چې او بس حدیث کې سور راغلی ده نو هغه عمره زده که زیات به بالکل نه زده کوې وی ما ته وایي چې لکه حدیث کې څنګه راغلي دي وی ما ورته وایي چې حدیث پاک کې دا نبي علیه السلام فرمایي چې ته د الله پاک عبادت داسې کوه لکه چې ته الله ویني ان تعبد الله کانک تراه او که دا کیفیت دی نو بیا ته داسې کوه چې زما رب ما ته ګوري که چېرې ستا مونځ داسې ته مونځ ته ودرېدې او ستا مونځ داسې دی چې ته په دې کیفیت خپل مونځ ته ولاړې چې زما رب ما ته ګوري زه خپل رب ته ګورم دې ته ویل کېږي کیفیت مشاهده او زما رب ما ته ګوري دې ته ویل کېږي کیفیت مراقبه علما فرمایي مشاهده اول او مراقبه ورپسې ده نو که تا ته د مراقبې مشاهدې کیفیت حاصل خو ډېره ښه ده ورنه که د مراقبې کیفیت حاصل نو بیا هم ډېره ښه ده نو که تا ته به دوره کیفیت حاصل یې ستا مونځ کې دوره دهان او استهزار نو بس بیا تا ته حاجت نشته وایي چې دا خبره ما ته وکړه ما ته نیغ نیغ کتل چې زه خو خبر نه یم د مونځ نه بس مونځ شروع کړم خلاص کړم په پته باندې پوه نه شم چې مونځ څنګه وشو څنګه ونه شو څنګه کول پکار و څنګه وایي ما ورته وایي چې بس دا خو دغه محنت دی نو چې په مونځ کې استهزار راغی په ذکر کې زړه ولګېدو په تلاوت کې دهان راغی په طبیعت کې عاجزي پیدا شوه د الله پاک په ذات باندې یقین پیدا شو تقوا پیدا شوه بس دغه صفاتو پیدا کېدو ولا محنت وایي ما ته وایي چې بعض زما شرح صدر وشوي زه خو خبر نه یم د خپل مونځ نه چې مونځ څه ته وایي او مونځ څه ته نه وایي ها دا خشوع حضور څه ته وایي څه ته نه وایي اوس ګورئ الله ذوالجلال فرمایي رجال لا تلهیهم تجارة ولا بیع عن ذکر الله زما بعضې بندګان داسې دي چې په بازار کې اغوستل او خرڅول هغوی د الله پاک د ذات نه غافله کوي لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار بهاءالدین نقشبندی رحمت الله علیه فرمایي چې زه مینا کې ولاړم بازار کې یو دکاندار د کپړې ډیلر لیدو چې خلکو ته تانونه راغستل کپړې کولاول او خرڅول خو چې ما هغه ته وکتل او د هغه زړه ته ما توجه وکړه او د هغه سترګو شونډو ته ما وکتل نو په بازار کې اغستلو خرڅولو سره د هغه پوره دهان د الله ذات طرف ته لاسې مشغول خو زړه یې الله ته متوجه وی ما وی چې دا هغه انسان دی چې د چا په باره کې الله ویلي دی چې لا تلهیهم تجارة ولا بیع عن ذکر الله چې دی ټیک ته لګیا مارکیټ کې دی او دی د کپړې ډیلر دی اغستل او خرڅول کوي خو لا تلهیهم تجارة ولا بیع عن ذکر الله واقام الصلاة وایتاء الزکاة وی زه حرم ته رالم ما یو نوجوان ولید ملتزم سره قریب مقام ابراهیم او د ملتزم سره قریب چې ما ولیدل نو هغه بس لګیاو د دنیا خبرې کولې د دنیا تذکرې کولې وی ما وی چې دا بد قسمته د الله په کور کې مقام ابراهیم سره د الله نه غافل دی او دغه بل انسان ته د الله داسې تعلق حاصل دی چې دی په مارکیټ او په بازار کې هم د الله پاک د ذات نه غافل نه دی دا یو محنت دی دا یو خواري ده دا یو کوشش دی حضرت شیخ زکریا صاحب رحمت الله علیه فرمایي چې زمانه حضرت مولانا حبیب الرحمن صاحب رئیس الاحرار دا دارالعلوم دیوبند مدرس ای ما نه تاسو کې چې تصوف ما ته داسې یو تعریف وکړه چې زه پې پوه شم وی ما ته یو آسان تعریف درته کومه د تصوف ابتدا چې ده که نه د انما الاعمال بالنیات نه
چې بس انسان څه کوي خدای ستا دپاره دا د تصوف سټارټ یا الله دا ستا دپاره من اعطى لله ومنع لله واحب لله وابغض لله فقد استكمل الايمان. چاله سور کوي چاله سنور کوي چا سره مینه کوي چا سره بغض کوي چا سره لین کوي دین کوي الله د پر هر کار د الله د پر کول بس دا 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 د تصوف ابتدا او چلتے چلتے انسان دی کیفیت ته ورسی چې انسان ته الله پاک داسې استحضار نصیب شي ان تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. جبريل عليه السلام راغی او نبی علیه الصلاۃ والسلام نے سو تپوسونه وکړل. نو دریم تپوس لومبه تپوس مل اسلام مل ایمان مل احسان. دا دریم تپوس نبی علیه الصلاۃ والسلام نے جبريل علیه الصلاۃ والسلام کو او نبی علیه الصلاۃ والسلام ورته فرمایل الاحسان ان تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. زما محترمو من که د خپلو اکابرو د خپلو مشرانو په ژوند باندې سوچ وکړو وایي په دارالعلوم دیوبند باندې یو دور داسې و چې د شیخ الحدیث د محتمم نه راوالې تر ګیټمین او تر چوکیدار پورې هر انسان هغه ولی الله او هر ولاړ به په ګیټ باندې او چوکیدار ولاړ به په لنګر کې روټۍ به پخولې خو د هغه لطایف السبعه دا به جاري او د الله پاک ذات سره به یو داسې تعلق چې بس هغه ولی الله داسې یو محنت. نو د علم الظاهر سره د ظاهري علوم سره د باطني علوم یو محنت. سید الطائفه حضرت رشید احمد گنگوهی نور الله مرقده نم نبسوک واقفنی د دارالعلوم دیوبند د سرپرست اعلی او حضرت قاسم نانوتی رحمت الله علیه او حضرت رشید احمد گنگوهی سے رحمت الله علیه دا معاصر او مرګری همدرس وو. وی چې د صد خپل ضرورت لپاره تلو حضرت امداد الله مهاجر مکی رحمت الله علیه علاقې ته کلی ته نو د هغې خانقاه ته ورغی څه خپل ضرورت باندې تلو. حضرت داسې مازدیګر ماښام ټیم و درنګ صحت ملاقات شو نو بس ولی را ولی میشه ناسد ای پوه شو چې د انسان نه به الله کار لي چې دې ته اجازت اخیستن ورته وایي چې لږ اشارې کړي نه ممکنه نه ده چې شپه وکړي موږ سره. حضرت گنگوهی صاحب رحمت الله علیه فرمایي چې ما ډېر بادري نه خواسته ټیک ده جي شپه به وکړم سهار به لاړ شم. وی چې ما شپه وکړه او په خانقاه کې مې د ذاکرینو ذکر ولیده او د هغې منځونه مې ولیدل د ماحول او د مجلس وسري زما دا زړه داسې د دننه ورو بدلېدل شروع شو چې سهار شه نو زه حضرت راوغوښتلم ما ته وایي چې تاسو خو شپه تېره شوه ضرورتونه به وي نو تاسو ته اجازت دې کتل وی ما ورته جي وایي چې زه خو جي نه ځم اوس خو به یم زه خو اوس نه ځم نو ما بس خانقاه کې دیره شو یو ورځ تېره شوه بله ورځ تېره شوه بله ورځ تېره شوه بله ورځ تېره 40 ورځې مې مسلسل په خانقاه کې تېرې او 40 ورځې بعد حضرت امداد الله مهاجر مکی رحمت الله علیه ته خلافت ورکړ او بیا یې د خپلې خانقاه نه را رخصت خانقاه نه را رخصت شو گنگوه ته راغی نو حضرت ته یو خط ولیکه او خط کې ورته یو عجیبه خبره وایي چې تاسو سره مې 40 ورځې تېرې شوې د 40 ورځې کې زما د طبیعت کې یو انقلاب یو تبدیلي محسوس شوه او ما کې یو څو خبرې پیدا شوې. لومبۍ خبره چې زما په دې زړه کې د 40 ورځې کې کومه پیدا شو نو هغه دا کہ میری نظر میں مدح اور ضم دونوں برابر ہو گئے. اس کو زما څوک صفت کوي اگر اته کنزل کوي بس دواړه ماته یو شان دي بس کوي دي که څوک راته وایي چې دا لوی سړی دی که څوک وایي چې دی په هېڅ نه پوهېږي د هغې خبرې را باندې هم څه اثر نه وي د دې را باندې هېڅ اثر نه وي دونو برابر ہو. او دویمې عجیبه خبر وکړه چې شریعت طبیعت بن گئی بس د الله چې څه حکم دی که نه بس زما د زړه قبول کړی دی بس شریعت طبیعت بن گئی. اور بڑی عجیبہ خبر داو ہوتا کہ کسی بھی دینی مسئلے میں کوئی خلجان باقی نہیں رہا
الدین پر مکمل طور پہ شرح صدر ہوگی. اوس ورونو دا د علوم ظاهره سره سره یو مهنت دی چې الله ذوالجلال په هغې سره الله دا کیفیت ور نصیب کو. مطلب مې دا دی چې دا زمونږ د اکابرو نه دا ترتیب داسې را روان دی چې خانقاهي نظام، د درس و تدریس نظام، د تبلیغ و دعوت نظام، د تصنیف و تالیف نظام، دا ټول مشترک د جهاد او د قتال نظام، د سیاست ترتیب، دا ټول مشترکه د دارالعلوم دیوبند هغه برانچونه دي، د هغې هغه فروعات دي، هغه ترتیب دی. او من جمله د هغې نه عرض مې دا کو چې یو د اصلاح و تربیت دا عمل دا ګورې زمونږ د اکابرو یو ترتیب دی او د مخکې نه دا را روان دی او د امت د تربیت دا زمونږ د اکابرو یو منهج دی. الحمدلله دا د هغې سلسلې یو کړی ده. حضرت مولانا محمد حسن رحمت الله علیه د جامع اشرفیې چې کوم بانی و او د هغې کوم یعنی مؤسس و، حضرت مولانا محمد حسن صاحب رحمت الله علیه د دارالعلوم دیوبند فاضل و. حضرت تانوی صاحب رحمت الله علیه ته وایي چې جی زه خو تاسو په لاس بیعت کول غواړم. حضرت ته وایي چې ته خو بیعت کې خو زما څو شرطونه دي، تاسو سوچ وکړئ دې شرطونو ته. وایي زما لومبی شرط دا دی چې تا خپل د حدیثو بعضې کتابونه د یو غیر مقلد استاذ نه ویلي، دا به دوباره وایي او دا به دارالعلوم دیوبند کې د پلانې شیخ نه وایي. وایي ما ورته وایي بس بلکل منظور نه راته. وایي دویم شرط دا دی، دې شرطونو ته تاسو لږ توجه سره وکړئ. ستا مخارجو کې کمې دي، ما ته پته ده ته خپل وخت شیخ الحدیث د یو ډېرې لوی ادارې مؤسس او باني، ستا مخارجو کې فرق دی، مخارج دې صحیح نه دي. ته به تجوید کوي چې ستا مخارج درست شي، جی بالکل راته منظور ده. بیا دریم شرط د دین هم عجیبه اور دل پر ارے چلانے والے شرط. وی ما ته پته چې ستا ودونه دوه دي بیبیانې د وی جی او بیبي، ما ته به د خپلو دواړو بیبیانو اجازتنامه راړې چې هغوی ستا په ژوند باندې په ازدواجي زندګۍ باندې څه اعتراض نی او هغوی ته د تا نه اطمیناني او د هغوی لیکلي، نو بیا به زه تا ته بیعت. وایي دا درېیمه خبره د دې مخکینو دواړو نه ډېره زیاته سخته وه، ډېره زیاته سخته. وګوره دا خو اصلاح و تربیت دی که نه، دا اصلاح و تربیت د حضرت مقصود خو اصلاح وه. یو کس راغی حضرت سره بیعت وی چې ته خو رالی نو بستره دې راوړې د ځان سره؟ وی چې نه جي بستره خو مې نه ده راوړې. وی ته ځه لړ شه بستره ځان سره خپله راړه نو بس بیا به دلته سره ځې پاتې شي خانقاه کې. هغه افسر و، مزاج افسر شاهي و. بستره راړه خو د چا په ذریعې سره وی را دې بستره وی په خپله دې راړه که نه چا دې راړه؟ وی جي پلاني را لاړوې نه، دا منظور نه ده چې ته په خپله بستره راړې نو بیا دلته به پاتې کېږي سره ځې او بیا به د هغې نه بعد زه درته بیعت. نو زما محترمو دا د دې مشرانو غباریکو طرف ته یو ځل یو کس راغی حضرت سره خانقاه ته، ورسره ماشوم ده چې 12-13 سال 13-14 سال او دا د حضرت دته خلافت هم ورکړ. وی چې څنګه سفر خیر سره وشوي دي او خیر سره څه کې رالی ټرین کې رالی خیر عافیت سره دی. ماشوم دپاره ټیکټ اغوستی و او جي اغوستی مې سوره دی اغوستی. اصول هغه وخت سره دا و چې کوم ماشوم به د 14 سالو نه د ټیکټ به فل و، 14 نه به کم و د ټیکټ به هاف و. وی ټیکټ دې دپاره اغوستی وي وی عمر د سوره دی وی 14 سال. وی جي عمر یې 14 سال دی خو صحت یې کمزوره دی نو دې وجې نه ما د دپاره ټیکټ نیم واغوست. حضرت وی انا لله و انا الیه راجعون. ټیک ته وګوره چاته پته نه و نو تا ته خو پته وه چې د عمر برابر دی که ته ولې د معصیت سفر وکړه، راتلې خانقاه ته او سفر دې د معصیت وکړه. دومره حضرت ته په دې خبره باندې تکلیف ورسېد او خفه شو چې حضرت په دې خبره باندې دغه خلافت منسوخ، ته دې قابل نه چې تا ته دې زه خپله خلافت در. مطلب مې دا دی زما محترمو چې دا د اعتکاف سره سره د تربیت یو مجلس دی، یو محفل دی، یو ماحول دی چې زموږ او ستاسو د ټولو په مزاج کې
تربیت موږ واخلو، زموږ په عباداتو کې فرق راشي، په عقایدو کې فرق راشي، زموږ په اعمالو کې فرق راشي، زموږ په معاملاتو کې فرق راشي. حلال او د حرام کې زموږ او ستاسو ډېر احتیاط، ډېر احتیاط. اصل کې انسان حضرت سید ابوالحسن علی ندوی رحمت الله علیه فرمایي وایي نن چې په امت باندې د خیر دا خبرې اثر نه کوي، د دې بنیادي وجه دا ده چې خېټه د مشکوک رزق نه ډکوي. دا دوه د تصوف بنیادي وزرې دي، صدق مقال، رزق حلال. نو زما محترمو چې زموږ تاسو کومو شعبو سره تعلق دی، ډېر د احتیاط وخت تېرو، د دې مجلسونو نه فایدې اخیستل، او دا یو نمونه ده ستاسو مخې ته راله. حضرت مولانا حسین احمد شیخ العرب والعجم، مولانا حسین احمد مدني نور الله مرقده، د مدینې منورې نه به ګنګوه ته راته او په خانقاه کې به 40 ورځې تېرولې. د مدینې منورې نه به راته ګنګوه ته به راته او په هغې کې به یې تېرولې. نو دا خانقاهي نظام الحمدلله د مخکې نه قایم دی او دایم دی او چلیږي. زه کله کله داسې ملګرو ته وایم دا انحطاط خو په ډېرو دیني شعبو راغلی دی، خو په دې تصوف او په دې سلوک باندې ډېر زیات انحطاط دی. داسې قحط الرجال دی، داسې قحط الرجال په دې باندې ډېر انحطاط دی. یو بزرگ وی آج کل کی بیعت خالص رسمی رہ گئی. لوگ کہتے ہیں مجھے کوئی ایسا مرشد چاہیے کہ مجھے لے کر سیدھا اللہ سے ملا دے، بیچ میں میں نہ تھکوں، نہ میرا وقت لگے، نہ صبح لگے، نہ شام لگے، نہ مال لگے، نہ دولت لگے، اور بس اللہ کے ساتھ ایک تعلق نصیب ہو. بھائی یہ تو نہیں ہو سکتا. تصوف تو ایک محنت کا نام ہے، اس پر آپ کا صبح لگے گا، شام لگے گا، آپ سے وقت کا تقاضا کرے گا. دا خورونه یو محنت دی، دا ګوره څه اعزازي غونې څیز نه دی. نو زما د خبرې مطلب دی چې محنت به کوو. دا خبرې ته چې زه سوچ کوم واقعي داسې ده. یو ملګري وي چې ما یو ځای کې بیعت کړم، نو وی چې یو نیم کال تیر شو، نو چې څه اسباق ما ته خپل شیخ را کړي، نو کړي خو مې نه دي، هیر هم دي رانه اوس بیا چې زه لاړ شم خپل شیخ سره رابرانه تپوس کوي چې تا سبق څه ما نه هغه سبق هم هیر دی، کړی مې هم نه دی، نوم هم رانه هیر دی، هغه لطیفي نوم هم رانه هیر دی، محل هم رانه هیر دی. نو زما محترمو که انسان د خپل ډېر قابل استاد نه سبق وایي خو چې دی محنت نه کوي نو ده ته به فایده نه کېږي. د حضرت مفتی شفیع صاحب رحمت الله علیه یو کتاب دی دل کی دنیا. خبره بس امید ده تاسو به اورئ، خبره کوم یا خبره بنده. دل کی دنیا د هغه یو کتاب دی. خیر आवाज خو بدر نو حضرت او دا خبره په تربیت السالک کې حضرت تانوی صاحب رحمت الله علیه هم لیکلي ده چې ګورئ که یو سړی په دې انتظار دی چې بھائی زه خو بیعت کوم، خو ماله خو په دې وخت کې حضرت عبدالقادر جیلاني صاحب رحمت الله علیه په کار دی، او زه خو بیعت کوم خو ماله خو جنید بغدادي صاحب په کار دی، او ماله خو حضرت معین الدین چشتی صاحب رحمت الله علیه په کار دی، نظام الدین اولیاء صاحب رحمت الله علیه په کار دی. زه خو به بیعت کوم خو داسې ځای کې به کوم. نو حضرت وایي چې دا د انسان کم قسمتي ده او بد دی به محرومي. په دې زمانه کې حضرت نظام الدین اولیاء صاحب رحمت الله علیه نه راځي که یو سړی وایي چې زه به سبق وایم خو د امام محمد صاحب غوندې کس نه به وایم، چې د قاضي ابو یوسف صاحب په شان استاذ مې نه نو هم فقه خوړوم نه، او چې د امام ابو حنیفه صاحب غوندې فقاهت نه نو به دی به محروم وي، نو دی به محروم وي. حضرت وایي چې کله په یو شیخ کې یو څو صفات دي، یو صفت دا چې د هغه په مجلس کې تا ته قرب الهي او تعلق الهي او فکر آخرت نصیب کېږي، یو دا. دویم دا چې دغه شیخ د خپل یو کامل شیخ صحبت یافته او د هغه مجاز وي. او دریم دا ګوره عجیبه شرط دی
چې په ده باندې د وخت د علماو اتفاق او اعتماد وي، د ده خلاف د چا فتوی نه وي، د باندې د وخت د علماو اعتماد وي. او څلورم دا چې هغه اتباع سنت وي، چې دا درې څلور خبرې په کوم شیخ کې دي چې ته د هغه په لاس بیعت وکړې په اخلاص سره، الله به تا ته فایده درکوي، ستا ترقي به کېږي، تا ته به الله خپل قرب در نصیب کوي په خپل محنت سره. نو زما محترمو، الله دې موږ تاسو د ټولو تربیت وکړي او د اعتکاف دا سلسله دی الله همیشه دپاره جاري او ساري لري. یو روحاني محفل دی او د ذکر حلقې اذا مررتم بریاض الجنة فرتعوا، دا د جنت باغونه دي، دا تاسو چې پکې ناسي. قیل وما ریاض الجنة قال حلق الذکر، دا د جنت باغونه دي، تاسو د جنت باغونو کې ناسي. نو الله دې دا اعتکاف په خپلې بارګاه کې قبول او منظور کړي او دا د الله د اصلاح او تربیت ذریعه وګرځوي. د حضرت شیخ صاحب دامت برکاتهم العالیه په صحت کې دی الله ډېر برکت واچي. او ما خو تاسو خدمت کې عرض وکړو چې د دې صاحبزاده حضرت مولانا نور الامین صاحب د ډېر یعنې نوجوانۍ نه زمونږ د دې یو بل سره تعلق دی او تاسو ته مې ډېر نږدې سړی چې 2 کاله کمره کې پاتې شي، چای مې یو ځای وڅکي، روټۍ مې یو ځای وخوري، سبق لا یو ځای ځي، درسګاه کې یو ځای ناست وي، نو دا خو یو ډېر لوی وخت دی که نه. خو بس الله پاک دې خلکو ته د مخکې نه داسې صفات ورکړي دي. الله ذوالجلال دې د خپلو مشرانو جاینشین وګرځوي او د هغوی د علوم او د معرفت امین دی الله وګرځوي او دې خانقاه ته دې الله پاک ظاهري باطني ترقی ور نصیب کړي، د امت دپاره د رشد و هدایت او د خیر و برکت مرکز وګرځوي او تر قیامت دی الله آباد او ودانه لري. ضرورتونه دی الله د خپلو خزانو نه برابر کړي. زمونږ او ستاسو دا څو خبرې دي الله د خپل رضا ذریعه کړي. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد وعلى آله وصحبه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.